أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد إلى آخره. په مخ چې آیاتو چې موږ دا خبره کړې وه چې د دنیا محبت مثال موږ ورکړی و د بریک سره، چې له دغه بریک نه د پښه نه یې چیګه کړې، د الله په لارې چې د خرچ کول نه یې کړي، تر ایخ ټیم پورې د دنیا محبت دا تا زړه نه وځي. دا آیت نمبر 20 چې کومه موږ اوس تلاوت کړ، په دې چې د حب دنیا هغه حقیقت بیان کړی ده چې دا چیشته وایي. د انسان زندگی اوږدوالی نه ونچه تر مرګ ټیم پورې الله تعالی یو څو مرحلې ښولې دي. بیا هغه مرحلو بیانولو نه بعد الله تعالی یو مثال بیان کړی ده. هر سړی ته پکار دی چې په دغه آیات باندې ځان پوه کړي. الله تعالی فرمایي اعلمو، ښه په خبرې باندې ځان پوه کوئ، انما الحیات الدنیا، چې د دنیا زندگی دینه ما سیوا هیڅ شی نه دی، لعب و لهو، دا یو کیل ده، د زړه خوشحالونې وال سامان ده، وزینة ظاهري کښلوالی ده، وتفاخر بینکم، د تاسې خپل منځ یو بل باندې فخر کول دي، وتکاثر فی الاموال، یو بل نه د مال ډیرولو کوشش ته وایي. اوس په موږ د هرې مرحلې وال تفسیر اوس بیانو. د انسان زندگی چې کله دی چنه چې پښې زده کوي، بیا د ده زندگی آغاز کیل کود نه کېږي. په وړوکوالي چې ما سیوا د لیبونه کړه چوتۍ کې شا خوند نه ورکوي، په دې نه پوهېږي چې پلار مې ودان ده که غریب ده، کاروبار ستا که نه ستا، صرف او صرف دا به کیل کوي. بس دا هغه وړوکوالي والا بلوغت نه مخکې ټیم والا خبر ته کوم. دې ته قرآن پاک لعب وویله. لعب چې کله سړی لږ کې له دې مرحلې نه ورتېر سي، بیا کیل نسی پاته، بلکې په هغه چې یو قسم ته خوند پیدا سي. لکه تاسې به سوچ کړئ یو کیل سړی هغه وړوکوالي ټیم چې کوي، یو یې بیا زړیتوب یې ټیم چې کوي، بیا دې چې یو خوند دی، ماښام جمع ورسره قربان سي، مازدیګر جمع ورسره قربان سي، تر ماخوستانه پورې دغه مایله سي، بیا یو خوند ته پسې میلاو کېږي. دې ته قرآن پاک لهو وویله. چې کله دا مرحله تېره سي، بیا د جواني وال عمر شروع سي. بیا په جوانی چې څه شی اکه میلی اکه فیمیلی، بیا زینتون وال پیرای دا یې واخلي. زینتون وال پیرای څه شی ده؟ هر وخت په دا شیشې ته ولاړي،
کله به سر چرنګې جوړوي کله به چرنګې جوړوي خپل کالي بوټان اوس دا بلا سړو ته ورپخواله یو رنګې واسکټ یو رنګې بوټان دا خو به چیرې ښځو دا کار کاوه دو خدای په غضب ککړ کړ او سبور یوه جوړه بېګور بله جوړه دا قرآن پاک دې هغه مرحلې ته زینتون ویله فیشن چې ورته وایي چې کله بیا لږکي سړی په دغه عمر ورتېر سي بیا د تفاخرون بینکم والا مرحله رایسي دا د انسان والا چلرمه او ډیره اهمه مرحله ده دلته بیا دا کوشش دا کوي چې عزت مشهورتیا دولت کور ګاډی په هر چیز چې دای تر بله نه جان مخکې کول غواړي داسې خو پاسبل نه ده چې هر سړی دې مخکې په چا به بیا مخکې بهرحال ډېر داسې سته دي میندې پلارونه وایي چې موږ نه زوی سکوټر غواړي موږ نه زوی موټر غواړي بیا چې کله دا ټیم تیر سي بیا دینا بعد تکاسرون فی الاموال والاولاد والا کیسه شروع سي څه معنا چې کوم شغل مغل ټیم یا تیر سي بیا دلته دا وایي چې چرنګي خو چې پیسې ډېرې سي چې پیسې ډېرې سي که په بل تر بره باندې یا که نه په باندې خو چې پیسې ډېرې راشي بیا داسې یو ټیم راشي چې دا ټیم تیر سي او دا داسې عمر ته ورسېږي چې نوره یې کور زنانه یې دا وایي چې خدای دې درته محتاج نه کړي چې کله زنانه دا ټکي چکې شوري چې خدای دې محتاج نه کړي دې معنا څه ده چې خدای دې بس اوس مړ کړي داسې خو ویلی نه شي که نه چې خدای دې مړ کړي خو چې متازین نوره به دا بیا کبډای کوي چې جوانېږي خو نه بل طرف ته لږي بهرحال بیا ده په ذهن چې دلته هم یو شی پیدا سي هل میم مزید آیا نوره به لږکي شیان ډېر نه سي مځکه پیسې المسي مقصد مې دا ده چې د انسان زندگی مختلف مراحل دي هر مرحله خپل پیرای ده پیری لفظ اسې جان نه زکم داسې چې نه وایي چې رښتیا ملګانو پسې ګړ نه پرېږو چې ما خو پیرای سپور نو هر مرحله خپل ضرورتونه خپل خواهشات دا دی دې سره به مقابله کوي اوس چې کله دا یو الله تعالی بیان کړ اوس په دې نه بعد الله تعالی یو مثال بیانوي چې د زندگی مثال څرنګه دی الله تعالی فرمایي چې که تاسې وایو چې د انسان زندگی دغه مرحله دا زه زده که ویې وینم نو الله تعالی فرمایي د زمیندار یو فصل ته وګوره چې فصل اول چرنګي بیا چرنګي مضبوط سي بیا نیامه د پروړېونه جوړې سي اول وځي دا به انشاءالله بیا وایو دا د جنازه ده که ماشوم یې الله تعالی د شفیع وګرځوي که ستري بالغ الله تعالی د مغفرت نصیب کړي دغسې مهلک بیماریګانو نه د تاسې موږ الله تعالی ټول وساتي دی چې کوم آیات کریمه الله تعالی قرآن پاک چې بیان کړی دی موږ ترجمه تفسیر وکړي یا الله موږ ته پوهه ور نصیب کړي عمل کولو توفیق ور نصیب کړي د تا حبیب طریقو باندې عمل کول موږ ته آسان کړي